نن اهم مسله ده د رکوع. اوم نمبر مسله ده چې کله انسان په مونځ کې رکوع کوي نو رکوع به څنګه کوي. نو پهله درته د رکوع کولو آسانه طریقه ښیم. په دې کې فرض واجب سنت ټول بیان شوي دي. یعنی دې طریقې سره که ته رکوع وکړې نو ستا پکې فرض هم ادا شو، واجب هم دې ادا شو او سنت هم دې ادا شو. بیا به وروسته دې دا بیلو چې فرض کم دي، واجب کم دي او سنت یې کم دي. او د زنانو دپاره خپله طریقه ده. اول مردانه نارینه انسانان به رکوع څنګه کوي چې کله انسان صورت ووایي نو د دې نه پس به الله اکبر ووایي او رکوع ته به لاړ شي. تکبیر سره به رکوع ته لاړ شي، الله اکبر به ووایي او رکوع ته به لاړ شي. د الله نه به شروع کی او حرکت به هم شروع کی او اکبر چې وایي نو بس رکوع ته به رسېدلی وي. او دې کې به عزتمندو دا خپل سر او خپل ملا او خپل کناټي دا به چې کوم دی یو سیټ کې برابر ساتي. صحیح طریقې سره رکوع دا ده، داسې بالکل برابر به وي. نو دې طریقې سره به دا مردانه او نارینه خلق به دې طریقې سره رکوع کوي. او درې ځل به پکې سبحان ربی العظیم، عظیم به نه وي، عظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، درې پیری او درې ځل او 3 بار به چې کوم دی سبحان ربی العظیم ووایي. ملا سر او شاته لار به دې برابر وي، حصه به دې برابر وي او درې ځل به سبحان ربی العظیم ووایي. او چې کله ښکته شي نو د لاسونو دا ګوتې به په دې زنګونانو باندې کېږدي او دا به لږ کلک ونیسي. د نارینهو دپاره دا طریقه لږ کلک به ونیسي او بل دا نه دا ګوتې به دقه شان لږ کولاو ساتي چې پوره دا زنګون دې په لاس کې رانیولی، لږ به زور ورکړي او پوره به یې ساتي. او بل دا لاسونه به بالکل داسې سیده ساتي. او عزتمندو دا لاسونه چې کوم دي دا به د دې خپل اړخ نه او د خپلو پښتو نه به جدا ساتي. او دا شان خپې چې کومې دي خپې به هم داسې نیغې ساتي، داسې کږې به خپې نه ساتي. دې طریقې سره به عزتمندو بیا سر چې کوم دی نه به اوچت ساتي او نه به بالکل ښکته کې، د ملا سره به بالکل برابر سیټ کې ساتي. دې طریقې سره عزتمندو او ستا نظر به چې کوم دی ستا په خپو باندې وي. د خپو چې د کومه خېټه ده د خپو باندې به ستا نظر وي. او خپې چې کوم دی په رکوع کې سړی به چې کوم دی ډېرې زیاتې کولاوي نه ساتي او ډېرې تنګې به هم نه ساتي. د خپل بدن مطابق چې څومره ستا بدن د هغه مطابق ښه ودرېږه. چې غټ انسان یې لږ چاق ودرېږي، چې کمزوری انسان یې لږ تنګ ودرېږي. تنګ انسان چې چاق ولاړ وي بد ښکاري، او چاق انسان چې کوم دی او غټ انسان چې لږ تنګ ولاړ وي بد ښکاري، را پرېوځي. نو د خپل بدن مطابق به خپې وساتې او ستا نظر به په خپو باندې. دا د نارینه د رکوع د ادا کولو طریقه ده. ګوره ټول 1 منټ نه کم الفاظو کې دا بیان شوه. بیا هم یو انسان وایي ما ته نه زده کېږي، نو د دې خو بله طریقه نشته. موږ حلوا جوړه کړو تاله خولې له درکو او ته وایې دا مې نه تېرېږي، نو د دې حل نشته دی چې دا به څنګه تېرېږي، ځکه بغیر غاښونو والا هم حلوا ازمولی شي. اوس تاله دومره چل نه دري چې صرف دا خوله پې رابنده کړي، نو بس بیا خو عزتمندو دا ډېره کمزوري ده. دویمه طریقه د زنانو دپاره ده. د زنانو د رکوع طریقه د نارینه نه لږه جدا ده. د دین اکثر احکاماتو کې عزتمندو په ادایګي کې د ښځو او د نرو سره څه فرق شته. لکه احرام کې فرق شته او دغه شان عزتمندو چې کوم دی ستر او پرده کې فرق شته. نو دغه شان د مونځ بعضې احکاماتو کې مونځ په نارینه زنانه باندې یو شان فرض دی، خو د ادایګي طریقه کې فرض ده. ځکه ښځو دپاره هغه طریقې بیان شوي دي شریعت کې چې هغه استرې وي، ډېر ستر وي پکې. نو ښځه به رکوع څنګه کوي؟ د ښځې د زنانو د رکوع د ادا کولو دا طریقه ده چې ښځه به هم الله اکبر ووایي او رکوع ته به لاړه شي، خو دا به په رکوع کې چې کوم دی د سړي په شان ډېره نه ټیټېږي، ډېره به نه ټیټېږي. دا به لږ شان، لکه سړی مکمل ټیټ شو، ښځه به لږ شان ټیټېږي. ځکه که دا ډېره ټیټېږي د دې ټول اعضا ظاهرېږي او د ښځو دپاره ستر طریقه ده، نو دا به لږه شان ټیټېږي، نو پوره به نه ټیټېږي. یو طریقه دا ده. د ښځې دپاره یو خبره د سړي سره فرق دا دی چې دا به ډېره نه ټیټېږي.
دویم نمبر مونږ ویلو سړي به لاسونه سیده ساتي، ښځه به لاسونه سیده نه ساتي، داسې به یې رامات کړي وي ساتي به. دریم فرق پکې دا دی چې سړي به د جدا لاسونه ساتل د خپلو غیږ نه او د خپل اړخ نه او د خپل پښتو نه، ښځه به لاسونه پښتو سره او اړخ سره جفت ساتي. داسې به نه وي ولاړې باډي بلډرانو په شان به ښځه نه ودرېږي، دا به چې کوم دی دا لاسونه رانغاړي او د پښتو پورې او د اړخونو پورې به یې جفت ساتي په رکوع کې. او دا شان ما درته ویلي سړو به چې کوم دی په زنګونانو چې لاسونه کېدي د دوی به ګوتې کولاوې وي، د ښځو دپاره زور ورکول نشته، ګوتې کولاول نشته، بس صرف زنګونانو ته به لاسونه رسوي، په آرام شان به په زنګونانو باندې کي ګوټنو باندې به ږدي، په آرام شان داسې کولاوي به ګوتې نه ساتي. نو دا د ښځو د رکوع د ادا کولو طریقه ده. او دغه رنګې لاندې چې په ځمکه باندې خپې پرتې دي په هغې کې به هم ښځه ډېر زیاته فاصله نه ساتي، کوشش به کوي چې څومره تنګ انداز کې ودرېږي هغه طریقې سره به ودرېږي، ډېره به کولا ونه ودرېږي. نور د بدن مطابق ښځه هم لږه چې ډېره غټ بدن یې دی که لږه کولا ودرېدله خیر دی، خو نور د سړي په مقابله کې به ښځه لاندې په ځمکه باندې خپې لګي تنګې ساتي او سړی به لږې کولاوي ساتي. او دغه رنګې نور به نظر ښځه په خپو باندې لاندې لري. نو د ښځو د نارینه او د زنانو په رکوع کې لږ فرق شو. ښځه به لږه ښکته کېږي، لاسونه به جوخ ساتي او دا شان خپې به چې کوم دی خپې به هم لږې رانغاړي، داسې به بلکل سیده نه وي، لږ شان به یې داسې راماتئ او لږه به ټیټېږي او لاسونه به هم دغه شان عزتمندو ځان سره جوخت نیسي. نو دې طریقې سره د ښځو رکوع ده. نو خپله ښه طریقې سره به ښځې مونځ کوي.